پلازمینه کابل نن د دریو چاودنو شاهد و. د کابل پولیسو په وینا لومړی چاودنه د کابل په جویشیر سیمه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې دوه امنیتي منصوبین ټپیان شوي دي. دویمه چاودنه په سلیم کاروان سیمه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د افغانستان د جمعیت الاسلام مرکزي مشر په ګډون 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. دریمه چاودنه د مزنګ په نواباد سیمه کې پر یو کورلا ډوله موټر رامنځته شوی چې په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. تر دا مهاله د یادو چاودنو پراچا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملي امنیت شورا وایي د نظام څرنګوالي په تړاو خبرې له وخت وړاندې دي. ملي امنیت شورا ویان ویلي لومړی باید په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند خبرې وشي، خو طالبانو ویلي په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلونکې ده چې موقت حکومت رامنځته شي. په تهران کې د طالبانو پلاوي خبري غونډه. د طالبانو پلاوي غړي په دغه خبري ناسته کې د هغو پوښتنو چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې څه ډول نظام وي په ځواب کې ویلي په دوحه کې د امریکا او طالبانو سولې هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې باید اوسنی حکومت ته د پای ټکی کېښودل شي او نوی اسلامي حکومت رامنځته شي. لذا یہ حکومت باساس مذاکرات و باساس توافقنامه از بین میره و یک حکومت دیگر با اساس مذاکرات بین الافغانی بمیان ہے. خو د ملي امنیت شورا د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي له سولې وروسته په افغانستان کې د نظام څرنګوالي په تړاو خبرې له وخت وړاندې دي. په اوسنیو شرایطو کې افغانان په تمه دي ترڅو اوربند رامنځته شي. که چیرې طالبان د جګړې پر ځای خپل لیدلوري کې بدلون راولي په ډاګه ده چې د جمهوریت تر سیوري لاندې به ګډون وکولای شي. دغه څرګندونې په داسې مهال دي چې دا مهال د قطر په دوحه کې د سولې مذاکرات په ټپه درېدلي دي. د حکومت سولې مرکچي پلاوي هم ویلي د افغان حکومت سپارښتنې ته په تمه دي چې په دوحه کې پاتې شي او که یا هم کابل ته راوګرځي. درنو لیدونکو په دې هکله لنډ بحث کې را سره دمګړی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی هدایت الله پکتین د سکایپ له لارې مل دی. ښاغلی پکتین سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو هم په خیر. سلامونه نیکي له تاسو ته درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. ډېره زیاته مننه ښاغلی پکتین. د لنډمهالې حکومت په هکله بحث څومره جدي دی ستاسو په اند؟ لنډمهالې حکومت د ستونزو د هوارېدو لامل ده؟ په افغانستان کې د اوسنی کوم حکومت چې شتون لري موږ تاسو یې که په 3 برخو کې وارزوو، داخلي، سیمه ییز او نړیواله برخه. په دې 3 واړو کې دی ناکام ده، ځکه په داخل کې دومره فساد، دومره د هیوادوالو دومره مړېدل له دې حکومت څخه دي چې بل هیڅ وخت کې بیلګه نه لیدل کېږي، په خصوصي توګه د تیرو 20 کلونو کې. او په سیمه ییزه توګه تاسو ګورئ، په سیمه ییزه توګه هم هغه هیوادونه چې زمونږ د هیواد امنیت ورسره تړلی ده، ټیکا ورسره تړلی دی، ښې اړیکې نه ورسره لري. همدارنګه لوی قدرتونه هم منطقه‌ایي قدرتونه له دې حکومت سره پرته له عین نه بل داسې هیواد ښې اړیکې نه لري. همدارنګه نړیوال هغه هیوادونه چې د حکومت رامنځته که اوس هغه هم میل لري، ارزو لري چې طالبانو سره اړیکې ولري، خبرې اترې ولري. نو دا 3 واړه که موږ وارزوو نو اوس وخت کې بهترینه اړتیا ده، بهترینه زمینه مساعده شوې ده چې موږ یو بل سیاسي جوړښت ته ولاړ شو، موږ دغلته یو بل جوړښت ولرو. موقت حکومت په اوس وخت کې بالکل د افغانستان د حل د مشکلاتو یوازینۍ لاره ده، کلي ده چې باید رامنځته شي. ځکه دغه نظام که دغه په همدې شکل دوام پیدا کوي او دا حکومت په همدې شکل دوام پیدا کوي، دغه نظام پاشل کیږي. نو د دې نظام د خوندیتوب لپاره موږ ته اړتیا ده چې باید دغه چار سمبالې چې دي دغه باید بدل شي. موږ باید نظام د افرادو قرباني نه کړو. اوس نظام افرادو په لاس کې اخیستی دی او دغه افراد یې سمه توګه نشي مدیریت کوی. د دې ناسم مدیریت له امله دغه حکومت ناکام ده. ښاغلی پکتین، موږ تاسو د موقت حکومت تجربه لرو، افغانان یې تر ښه خاطره بولي. موږ تاسو که د نجیب دورې ته وګورو همداسې له هغې څخه وروسته کله چې د مجاهدینو ترمنځ حتی کله ناکله اختلافات پیدا شولو، هېواد یې د لوی کړکېچ لوري ته بوته. اوس څومره د دې شونتیا شته ده چې بیا به هغه ډول وضعیت نه رامنځته کېږي؟ که وګورئ افغانان له پخوانیو حالاتو څخه ډېرې ترخې تجربې لري. بالکل، موږ تاسو 2 د موقت حکومت تجربې لرو، یو ښه تجربه، یو ناوړه تجربه.
دغه اوسنی نظام دا د څه تر رامنځته شو دا هم یو موقت حکومت و که نه و دغه اوسنی نظام نه دوی ټینګار پې کوي دغه موقت حکومت په پایله کې رامنځته شوی او هغه شرایط د 1991 کال د هغه شرایط د ننني شرایطو سره متفاوت دي هغه وخت کې 8 ګوندونه وو 8 ډلې وې د 8 ډلې په خپلو کې سره ورغلې دي اوس یوه ډله واحده ډله ده او بیا واک هم دې ډلې ته نه انتقالیږي واک دریم ګړي ته انتقالیږي مونږ د پښتون بلې دا چې طالبانو هم ټینګار کړی دی ویلي دي چې دا مهال د سولې پر وړاندې اصلي خنډ افغان حکومت دی او دوی هم د موقت او یا هم د لنډمهالې حکومت غوښتنه کړې ده فکر کوئ چې لنډمهاله حکومت څومره د افغانانو ته د منلو وړ دی که راشو یو ستاسو په وینا یو شمېر سیاسیون دي چې په وروستیو کې یو کمیسیون هم رامنځته کړل چې که ښه بېلګې ته تاسو ته اشاره هم وکړم چې میر رحمان رحماني د ولسي جرګې رئیس هم مشري کوله خو بیا د یو شمېر وکیلانو له دغه کمیسیون سره مخالفت څرګند کړو توندې نیوکې پرې وکړلې اوس څومره د دې شونتیا شته چې طالبانو د غوښتنو ته مثبت ځواب ویل شي ګوره دا د طالب غوښتنه نه ده دا د نړۍ غوښتنه ده دا د سیمې هیوادونو غوښتنه ده دا د افغان اکثریت غوښتنه ده دا مونږ یوازې افغانان په فیسبوک او ټویټر نشو قیاس کولی له بده مرغه زمونږ اوسني قیاسونه د فیسبوک او ټویټر له لارې وي دلته اوس په افغانستان کې 7 میلیونه خلک فیسبوک یا سوشل میډیا ته لاسرسی لري په د 7 میلیونو کې دغه 2 میلیونه یا 1 لک یا 2 لکه دغه نفر راشي او د نظام ملاتړ دا موږ په دې نشو قیاس کولی ملاتړ کوو د افغانستان 15 میلیونه خلک هغه یا 14 میلیونه چې هغه بالغ واجد شرایط دي هغه فرد له دې نظام د دې حکومت څخه ستړی ده او سیاسون او دغه حکومت هم داخلي سیاست بایللی هم نړیوال سیاست بایللی په داسې حالاتو کې ایجابوي چې موږ یو بل جوړښت ته ولاړ شو دا نه د طالب غوښتنه ده نه د 2-3 سیاسونو غوښتنه ده دا د مطلق افغانانو غوښتنه ده اوسنی حکومت تاسو ګورئ دا د افغان حکومت نه د افغان خلکو له لورې په اکثریت مطلق رد شوی ده 9 لکو رایو حکومت ده د 9 لکو رایو حکومت هم بیا ویشل شوی ده دا حکومت خپل د نظام د قانون اساسي هغه بنسټونه لمنځه وړي دي هغه زیانمن کړي دي دغه حکومت یوازینی د حل لاره باید دغه خلک بدلون پکې راشي چیرې بدلون راشي موږ نظام له لاسه ورکوو بله خاله پښتون طالبانو په تهران کې یوه خبري غونډې ته ویلي دي چې دا مهال باید ویلي دي وایي کومه هوکړه د سولې هوکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې تیر کال ترسره شوې ده په هغې کې یو دا دی چې اوسنی حکومت به له منځه ځي او په راتلونکي کې به اسلامي حکومت رامنځته کیږي د طالبانو دغه اسلامي ټکی په کوم دی آیا اوسنی جمهوریت چې موږ تاسو لرو آیا اوس چې دغه افغانان د جمهوریت تر چتر لاندې ژوند کوي آیا دوی د اسلامي نظام څخه د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند نه کوي طالبان څه ډول اسلامي نظام غواړي ګورئ د اسلامي یوازې په نوم باندې موږ اسلامي نشو کېدی چې یوازې نوم ورکه اسلامي شو اسلام بنسټونه لري اسلام خپل هغه اساسات لري هغه اساسات په دې نظام کې موږ تاسو نه وینو دا نظام یوازې نوم ورکړل شوی دا چې اسلامي جمهوریت اسلامي افغانستان نور ټولې کړنې د اسلام په ضد دي لنډ مثال زه تاسو ته وایم په تیرو 18 کلونو کې آیا یو هم دغسې جرم ترسره نه شو چې حدود او قصاص پې تطبیق شي ولې تطبیق نه شو دغه اوسنی نظام موږ نشو سوچه اسلامي نشو ورته ویلی او د یو سوچه اسلامي نظام هغه وخت رامنځته کېدی شي چې د قرآن او حدیثو پر اساس جوړ شوی وي نه دی موږ یوازې چې بڼ اعلان وکړو یوازې په سوند و پیشوند جمهوري یا اسلامي ورکو جمهوري شو لومړی دغه دیموکراسي خپله د اسلام سره په تضاد کې ده په ټکر کې ده بله خاله پښتون په تیر یو کال کې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو حتی یو برید هم نه دی ترسره کړی دی او د افغان ځواکونو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې بریدونو ته زور ورکړی دی د دوی وینه جایز بولي تاسو د دوی وینه تویدل البته جایز بولي تا د اسلام په کوم ځای کې دي چې په بهرنیو ځواکونو د برید نه کیږي او هغه کس چې مسلمان دی هغه څوک چې په افغانستان کې افغان دی او دوی تر بریدونو لاندې راوستل کیږي دا د اسلام په کوم ځای کې دي
یو خو زه مفتي نه یم چې د چا د وینې یا د چا د وینې تویدنو جواز ورکړم چې چا وینه جواز لري چا نه لري. خو امریکا سره چې تړون کړی دی امریکا ته وخت ورکړی، ضرب الاجل ورکړی امریکا ورته ویلي چې موږ دې وخت کې موږ ته یوه راکړئ چې ووځو. او بله خبره نن چې افغانستان کې چې طالب څخه دا پوښتنه کېږي چې ته ولې افغان وژنې او امریکایي سره دې هوکړه کړې ده. 2000 لومړي کال څخه را په دوی خوا تر ننه پورې همدغه افغان د طالب په کور نه و راخته، همدغه افغان د امریکا د راتګ څخه وړاندې آیا دغه افغان شتون درلود؟ دغه ورته جوړښتونه په افغانستان کې شتون درلود؟ نه درلود. دغه د امریکا په جوړ شوی دی. او که چیرې موږ دغه په سوال طالب ته راجع کوو دا د عسکر څخه پوښتنه وشي چې وروره ته ما ځه ولې طالب وژنې؟ طالب خو دې خاورې کې وو، دې خاورې پسې راغلل د ډرونو سره د نړیوالو پوځونو سره ټوله نړۍ په وړاندې ودرېده، ته خو به نه بدرېدې. نن چې ولاړې، نن چې نړۍ وایي چې موږ غلط موږ په غلطه لار باندې وو، خو نن نړۍ ومنله چې موږ اشتباه کړې وه، ته ولې ورسره جنګ کېږي؟ ته ما ورسره جنګېږه، ته دې دغه سلا په منځ کې کېږده که نو کله چې د ما نه د حکومت نیولی ده، د ما هر څه دې رانړولی دي، نو زه خو خپل حکومت له تا نیسم. زما په پوستو زما په حکومت هغه ځایونو باندې خو ته پروت یې که نه، امریکایي خو نه دی پروت که نه، د دې نه ایستلو لپاره به زه هڅه کوم که نه به یې کومه. بله، د سیاسي چارو شنونکي له تاسو ښاغلي هدایت الله پښتین ډېره زیاته مننه کوو. من له تاسو کوم.